حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله بادشاہ شو، امیر المومنین شو، خلیفۃ رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بل شان انسان حضرت ابو بکر د حضور پاک سره چې د څومره مینه او د پیغمبر د سره څومره مینه وه مثالي ده. بادشاہ یې نه وه په زور ور په غاړه شوه. هغه عمر سره بیعت وکړي. عمر وی دې خوا کلاس بیعت یې ورسره وکړو، خلکو بیعت وکړو مسلمانانو چې څومره دي. دقه دي چې پریشانۍ جوړې شوې. د حضور پاک زمانه کې بعضې منافقینو هغې منافقینو څه قصې پیسې جوړې کړې. د مسلمانانو حکومت او سلطنت یې کم ځای خوښو. چا د زکات نه انکار وکړو، چا وی چې دا د حضور پاک زمانه کې و بیت المال تشو، اوس ډک دی، اوس زکات ته ضرورت نشته. چا یو څه چا بل څه، بس د فوراً د هغې خلاف جهاد شروع کړ. وی نه زکات به ورکوې. بیت المال ډک شو، او بیا بیت المال داسې ډک شو چې څومره د مدینې منورې او ګیر چاپېره مسلمانانو کونډې رنډې هغې له فوراً تنخواګانې مقرر شوې بیت المال نه چې غریب پاتې نشي. او د بار نه به چې کوم مسافر راتلل هغې له به مالونه ورکول، دولت به ورکول. او دا حقیقت دی رونو. اوس هم زه یم که زموږ دا مالدار خلک په صحیح طریقه زکات وباسي، په دې وطن کې غریب به پاتې نشي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی لاړم بیت المال له بیت المال مې کته دی خاص دویم نمبر هغه مونږ ورته څه وایو خاص وزیر یا خاص مشیر لاړ بیت المال له چې بیت المال مې وکته ډېر زیات خوشحاله شو. بیت المال ډک دی، خلک صدقې هم راوړي، خلک زکاتونه هم راوړي، او لګیا دي خلک تقسیم هم کوي. د بیت المال چې کوم ناظم الامور او سیکرټري، مونږ ورته ناظم الامور وایو، سیکرټري ورته وایو، هغه نه مې تپوس وکړه چې څنګه چل دی مال خلکو ته په صحیح طریقه رسي. وی او امیر المومنین دا وګوره، دا لیست وګوره. هغې کې د مدینې منورې چې څومره غریبانانو کونډې وې، یتیمانانو، د هغې نومونه لیکلی شوي. یو زنانه وه چې د هغې نوم لیکلی شوی دی په خانه کې، او ورته مخامخ لیکلیم دي چې دا بیوه، یعنې مونږ په اردو کې ورته بیوه وایو، کونډه ده دا ښځه، خو هغې ته تنخوا نه ده لیکلی شوې. لکه نورو له چې څنګه په یو خانه کې د میاشتې یا د هفتې کوم هغه مال میلاویږي، هغه خانه خالي پرته ده. ما د هغه ناظم الامور نه تپوس وکړو، مې دا ښځه جمدی ده وي یو، نو دې له ولې نه ورکوې؟ وایي ما ته پته نشته، خو حضرت ابوبکر صدیق وایي چې دې له مه لیږې. ولې مه لیږې؟ وایي دې نه نیم خبر. د هغه کتلی ده او دا د هغه حکم دی چې دې نورو له ورکوې، دې کونډې له مه ورکوې. حضرت عمر ویل کې مې سوچ وکړو چې حضرت ابوبکر خو زیاتې نه کوي، خو څه چل شته، څه وجه به یې خفه دی ته که څه مسله ده. وی نوم مې هم د هغه ښځې معلوم کو، محله مې هم وله معلومه کړه. ما وی زه ګورم معلومات کوم چې اخر ولې نه ورکوي، او ځکه دې نه ورکوي زه به له د خپل طرف نه څه مقرر کړم چې دا کونډم ده، خاوند یې مړ دی، دره کې نه لګي، دې له خو ضرور ورکول پکار دی. محله مې معلومه کړه، د هغې محلې ته ورغلم، تپوس مې وکړو چې دلته د پلانکي مرحوم ښځه ده کونډه، وی دا مخامخ کور یې دی. چې زه ورغلم کور د دننه نه جرنده و، ما اواز ورکړ ای فلانکې، د فلانکې ښځې زما اواز اورې جواب راکړه، ها وایه. ما وی چې زه راغلی یم، ستاسو ضرورت شته دې درته پوره کړم. ما ته دروازه کولاو کړه. وی ما ته وی چې بچې هر څوک چې زه خو دروازه نشم کولاولی، زه خو معذوره یم، د کټ نه پاسم، خو ډېر په تکلیف پاسم، پاسېدی هم نشم د کټ نه نشم، او چې پاسم هم ډېر په تکلیف پاسمه، دروازه خو زه نشم کولاولی. ما ته چل وښایه. وی نه چل خو دا دی چې لاس به د بار نه راښکته کړې، دننه نه زنځیر دی، کولاو به کې. خو دا ده چې بچې څه له راغلې؟ ما چې زه ستاسو خدمت وکړم. وی زما خدمت ته ضرورت نشته، زما ګاونډیان دي، هغې روټۍ را لېږي، ښه په ټیم راله روټۍ راوړي او راکوي راله.
زما ګاونډیان دي زما د جامو جوړو د هر څه هغوی بندوبست کوي غږ کوي او نور زما جت شته نه بچي مې نشته چې ګنې بچو له ورکم رونه خویندې مې نشته خاوند مې مړ دی یو سر یم او ګاونډیان زما ډېر ښه خلک دی هغوی ماله برابر شی راکوي نور زما جت نشته وی د پوه شومه چې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دې د بیت المال نه تنخوا یا وظیفه بنده کړې ده په دې وجه بنده کړې ده چې دا به دا ښځه وایي چې مه راوړه نه ځکه ګزاره روانه ده ما وی ښه نو که څه ضرورت دي زه راغلم وی بچي یو ضرورت مې شته یو کس راځي هغه پوره کوي خو خیر یو کس دا ضرورت کله انسان دی جوړ ناجوړه نشي پوره کولی یو ضرورت مې شته مه یې راته وایه وی بس داسې ده چې زما دا کور کچه دی نو دې کې دا خاورې راغورځېږي دا ځمکه مې د خاورو ډکې دوړې پکې د دې صفۍ راله پکار ده زه نشم کولی او دویم دا بیا دوړې وي نو چې دا راله څوک چلقو کوي او صفه اوبه راله پکار دي چې ما له دا منګي څوک را ډکوي وی ما چې بلکل دا خدمت به زه کوم اوس زه درننه وځم چې دا کار وکړم وی نه چې چا دا ذمهداري اخیستې ده نو هغه نن دا کار کړی او که ته کې نو سبا راشه خیر وی سار مونځ مې وکړ اشراق وغیره چې ورغلمه دې ښځې له مې اواز ورکړه چې زه راغلی یم او زه دروازه کولاو کړم درننه وځم چې کار وکړم وی ما ته ویې بچې نه نن خو هغه چې څوک مخکې نه کوي دا کار هغه راغلی و کار یې کړی ما یې دا خو ډېر ښه سړی دی چې وختي دونه راغلی دی سار د اشراق نه مخکې ورغلم بیا مې اواز ورکړی کونډې فلان کې زه راغلی یم پرونې کس یم چې ستا دا خدمت وکړم وایي ما ته بچې هغه چې کوم کس یې کوي نن وختي راغلی دا کار یې کړی یا خدای پاکه بس ما وی هر څوک چې دی څوک نیک بنده دی د خدای او دی د شپې راځي او د دې کونډې خدمت کوي د ریاکارۍ نه ځان ساتي چې څوک مې ویني نه مونږ نن سبا خو چې خیراتونه کوو نو دې دپاره یې نه کوو چې خدای پاک یې وویني بل څوک مونږ خو چې خلک یې وویني مونږ چې خلک ووایي چې دا نیک سړی دی خلک ووایي چې دې صدقه ورکوي خلک وایي جومات یې جوړ کړ خلک ووایي چې دا خو ډېر ښه سړی دی منځونه کوي او چې دا د نیت دی هر څه دې اوبو ته وغورځول عبادت بس صرف اللہ تا خی چې صرف اللہ ته خبردار شي حضور پاک فرمائی هغه صدقه بهتره ده چې په ښي لاس یې ورکړې ده ګس لاس ته ته خبر نشي ما وی دا هر څوک چې دی خو نیک بنده دی د شپې راځي زه بس چې کوي خدمت ما خو د کونډې د خدمت مقصد و چې هغې کوي خدای دې خوشحاله کړي کوي دی خو معلومات لرم علم چې دا دې څوک چې روزانه د دې کونډې خدمت له په شپه راځي نو یې رالمه یو ګوټ کې ودرېدم تیاره وه هغه زمانه کې خو ظاهره ده چې ډیوې بجلۍ دا قصې پسې نه وې و یو سړی راغی دنګ لوړ سړی دی او د هغه خپې درزار خیږي او دا مخ یې په څادر کې سر پټ کړی دی چې ما څوک ونه ویني وایي چې یو ځای له راغی نو سپلی ویستی نو ورو ورو په قلار قلار ته نو چې مخکې شو نو بیا سپلی په خپو کړی تیاره د شکي شوم ملګري ملګري پیژنې خو پوره مې ونه لیده ورغې د کونډې کور له او د بار نه لاس ورښکته که او ځان ته یې دروازه کوله وکړه او اجازه ته یې وغوښته ما نه خو لرې دی او ورغې دننه کور ته او صیبه جارو یې راواخېسته او کور یې وله مکمل لا صفا کړه اوس دا جارو چې سړی وي دوړې خاورې خامخا الوزي په وجود یې دوړې خاورې غونډې والوتې او بیا هغه خاورې رالي بار په ډاټکي کې یا په یو شي کې لوښي کې موږ ته ټاټکې وایو هغې کې وړو په ډیران غورځوي او بیا لاړ هغه چې کوم منګو کې زړې اوبې وې هغې راواخېستې ځان ته یې مخکې وروستو چلقه وکړې کور یې ولې شیشه کړه او بیا مشک غاړې ته واچو د څرمنې مشکونه به په هغې کې او پخوا خلکو اوبه راوړې او لاړ چې ته بار کویله په مدینه منوره کې یو څو خواږه کویانو چې اوبه یې صفا وې نورې ټولې مالګیجنې وې مشک یې راوړه او هغې هغه کونډې ته واپس منګي د صفا اوبو نه ډک کړل او بیا یې ورته واچولې او کونډې له اواز وکړه چې کور مې هم درته صفا کړه منګي مې هم دله ډک کړل سلام علیکم لاړم او بیا وردان پسې راښکه د بار نه یې لاس ورښکته که ور یې کونډه کړه چې دې خوا را روان دی راځي ګورمه نو ما ورمنډه کړې چې سړی معلوم ته هم څوک دی
چې مې ورمنډه کړه کلک مې ونیو د ما نه ځان خلاصو ځان یې نه خو مې چې پرېږدم دی چېرته ما پېژندلې زما دوست دی زما ورور یې ما پېژندلې خو نه پوره دی ګورم چې څادر نه مې مخ ورته لر که کولو مې که د مسلمانانو بادشاه او خلیفه د حضور پاک حضرت ابوبکر صدیق دی اوهو ابوبکر ما وپېژندې وختي چې مې ولیدی مې پېژند ځان دې پټ کړی دا ولې ته څه کې په نیمه شپه راځې ته خو ستا بلا دشمنان دي مدینه کې یهودیان شته منافقین شته ته خو دا حکم ما ته وکړه زه به کوم زما بچی به یې کوي ستا بچي ته دې ووایه غلام ته ووایه ویندې ته ووایه ګاونډي ته ووایه ستا حکم نه خو څوک نه تېرېږي بل چا ته ووایه دا خدمت به کوي دا څه کې دا غټ غټ مشکونه راوړی په شا باندې مسلمانانو بادشاه غټ غټ بار دې را په اوږه کړی دی او دې کونډې له راځي وی ما ته وجړل حضرت ابوبکر صدیق او ما ته وی چې ښه زه به دا بار بلکل نه راوړم دا خاورې په سر نه بار کوم بار به نه غورځوم دا خدمت به نه کوم دا مشک به زه په اوږه نه راوړم دا بار به نه راوړم خو عمره دا ذمواري راکړه چې د قیامت په ورځ به زما بار توړې څوک به وړي د قیامت پر ورځ زما چې کوم پیټې دی او بار دی ته به وړې ستا زوی به وړي زما زوی به وړي غلام به وړي نوکر به وړي څوک به وړي که دا ذمهداري تا سره وي ما سره خو نشته قرآن او سنت خو لا تزر وازرة وزر اخرى که تا سره دا ذمهداري وي نو زه ووایم ما ته په سلګو جاړي حضرت ابوبکر ای عمر پرېږده که په دې بار د اخرت دروازې د بار نه بچ شوم که په دې خدمت او په دې تکلیف د قیامت د محشر د میدان دروازې د تکلیف نه بچ شوم ابوبکر دغه ځای کې خو دې سپلی ویستی نور تیز روان وي هلته دې وویسته څه چلو وایي دا دلته د یتیمانانو کور دی نو زه په درز نه تلم سپلی مې ځکه ویستی چې د هغوی چنې سره تېرېږم هسې نه دا درزار هغوی ووري هغه ماشومان د خوبه راپانسي کله چې د الله پاک دې سینه کې او دې زړه کې اخرت را مخکې شي او د قیامت ورځ را مخکې شي دا به نه وي چې زما اړه سخت دی ډېر ملګري ویړه مې سخت دی اړه سخت ولې دی یو شی دی یو ټیپر دی پله زور ورکې نو په لاس زور نه ورځي سخت دی سخت لیکن دغه ټیپر تو اوبو کې واچوه اورو پسې بل کا چې دا نرمېږي که نه نرمېږي کاڼې سختي کاڼې اور کې واچوه چې په دې منځ چوي که نه چوي اوسپنه سخته ده اور کې واچوه تا وهه چې نرمېږي که نه نرمېږي د مسلمان زړه ولې سخت دی دا تا په دې د دوزخ د اور تاو نه دی تېر کړی هغه سوچ ته نه دی کړی تا هغه فکر نه دی کړی کوم چې زما پاک پیغمبر کړی دی تا هغه سوچ نه دی کړی کوم چې د هغه بیبیانو کړی دی تا هغه سوچ ړله نه دی ورستی هغه لمبه دې ړه ته نه ده دننه کړې کومه لمبه چې ځان ته حضرت ابوبکر او حضرت عمر دننه کړې راکوټې سړی نو رسول الله مبارک چې کوم شارټ لیست جوړ کړی و د جنتیانو د لسو کسانو په یو مجلس کې نومونه اخیستلي اول نمبر وي ابوبکر فی الجنه جنت ته به ځي اول نمبر او په یو موقع نه په ډېرو ګڼو موقعو کې د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ابوبکر جنت ته به ځي او په یو موقع جومات ته راننوت مشکات کې حدیث شته ښي طرف ته حضرت ابوبکر دی او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابوبکر یې په دې ښي لاس داسې ونیو او حضرت عمر یې په دې ګس لاس داسې ونیو او صحابو ته یې داسې مخ کړی دا عجیبه خبره ده صحابو ته یې مخ کړی او څه وی هاکذا نبعث یوم القیامت قیامت په ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دا پیشنګویي شوه چې ما سره به دواړه یو ځای ښخېږي او فرمایي حضور پاک د دنیا مې ابوبکر او عمر وزیران دي او په آخرت کې مې وزیران دي په وزیر د بنده اعتماد دي مشورې ورسره کوي با اعتماد